قاعده نمبر 1 داوا چې خالق د افعال اختیاریه او خالق عباد په خپل باندې دي. خالق د افعال اختیاریه او خالق عباد په خپل باندې دي. دا اوله قاعده و. او دویمه قاعده دا و چې د افعال غیر اختیاریه او خالق الله تعالی دی. څوک دی؟ الله تعالی. او دریم نمبر قاعده دا د افعال حسنه او خالق الله دی. او د افعال قبیحه او خالق عباد خپل باندې دي. دا عند المعتزله د چا په نسبت دی؟ د معتزله په نسبت دی. د چا په نسبت دی؟ د معتزله په نسبت. او عندنا زمون په نسبت دی خالق د افعال اختیاریه او خالق د افعال غیر اختیاریه، خالق د افعال حسنه او خالق د افعال قبیحه. خالق الله دی. خالق څوک دی؟ الله جل جلاله وعز اسمه وجل کرمه. دا سویمه قاعده ده. پنځمه قاعده ده عندنا. دا زمون په نسبت عندنا قبیحه. خالق د افعال خالق د افعال اختیاریه او خالق د افعال غیر اختیاریه افعال حسنه خالق د افعال قبیحه خالق الله تعالی دی. څوک دی؟ الله تعالی دی. الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. هلکه تر ډیر وخت پس رانلی ها پرون وی کوم ځای کې ناس وی او کنه وزر د لاندې ها څو څه شو په خبره باندې طاهره هم د دغه یا طرف ته دی حاجی خبرم کوله لا الله خالق شيء. پنځم نمبر قاعده عندنا زمون په نسبت خالق د افعال اختیاریه او خالق د افعال غیر اختیاریه او خالق د افعال حسنه او خالق د افعال قبیحه. خالق الله جل جلاله دی. الله خالق كل شيء الذي خلقكم وما تعملون. الله هغه ذات ته چې تاسو پیدا کړی وما تعملون تاسو کوم عمل کوي هغه الله پیدا کړی دی. صحیح شولا قاعده یاد شولې راش. اعتراض د معتزله وی د افعال قبیحه او خالق عباد دی الله تعالی نه دی. کچرته الله تعالی شي نسبت د قبح براشي واجب تعالی تا. نسبت د قبح براشي چاته؟ واجب تعالی. معتزله سوی چې خالق د افعال قبیحه خالق الله تعالی دی. څوک دی؟ الله تعالی. عباد دی. لکه خالق د افعال قبیحه عباد دی الله تعالی نه دی. کچرته الله تعالی شي لازم بشي نسبت د قبح
واجب تعالی تا لازم بشي نسبت د قبح واجب تعالی تا لازم بشي نسبت د قبح واجب تعالی ترى لكن التالي باطل فالمقدم مثله تالي باطل دے نسبت د قبح واجب تعالی تا باطل دے نسبت فالمقدم مثله مقدم بے مثل شي چې خالق د افعال قبیحه او الله شي خالق د افعال قبیحه الله تعالی شي ذهن دې په ورسېدلو لكن التالي باطل تالي باطل تالي دا نسبت د قبح واجب تعالی ته فالمقدم مثله مقدم بمثل مقدم داده چې خالق د افعال قبیحه الله تعالی شي مقدم دې باطل نه کړه ذهن دې په ورسېدلو باطل دې وجه د ملازمه الک لازمه ده که واجب تعالی خالق د افعال قبیحه شي ملازم بشي نسبت د قبح نسبت لازمه ده وجه د ملازمه لازمه ده د خالق د افعال قبیحه الله تعالی شي ملازم بشي نسبت د قبح واجب تعالی وجه د ملازمه ده وجه د ملازمه زکه چې څنګه فعل قبیح دی دغه شانت خلق د قبیح دی خلق قبیح دی الکه خلق د قبیح دی هغه کوئی چې الله دا قبیح پیدا کړی دی نعوذ بالله من ذلک دا قبح پیدا کړی ده کنه قبح پیدا کړی ده نو قبیح کار پیدا کړی دی جی نسبت د قبح بچاته وشي ذهن پورا رسیدلو دا سو کوئی دا اعتراض وکنه جواب د اهل السنت والجماعت لطرفنا جواب د اهل السنت والجماعت د طرف اهل السنت والجماعت وی چستا اعتراض به علی وارد دله که خلق د قبیح وی خلق د قبیح نه دی بلکې کسب د قبیح دی کسب قبیح دی نو نسبت د قبح به کاسب توی نه خالق تا نسبت د قبح به کاسب توی او نه خالق تا او الله خالق دی د افعال قبیحه او انسان کاسب دی د افعال قبیحه نسبت د قبح با کاسب توی نه خالق تا نسبت د قبح با کاسب توی او نو خالق ته نسبت بلکې چاته بوي کاسب ته کاسب ته بوي نه خالق تا او کنه من کسبا علیها مکتسبت ولها څنګه آیات کریمه ده او لها ما کسبت وعليها مكتسبت ذهن پر وما تکسبون وما تفعلون دا ټول په اعتبار د کسب سره کړه ذهن او پیدا کړه خلق جواب لګ دوباره وایي جواب بیا جواب د اهل السنت والجماعت چې خلق د قبیح نه دی بلکې کمال دی کسب د قبیح دی
او نسبت د قبح به کاسب ته کیږي نه خالق تا نسبت د قبح به کاسب ته کیږي نه خالق تا الله خالق دی او عباد کاسب سدي کاسب دی وعليها مكتسبت کنا دای دلیل له چې نسبت د قبح بچاته کیږي کاسب ته کیږي نه خالق. مثال پتور باندې تیمور ستاسو تیمور کلاشنکوف جوړ پیش په خبره باندې کلاشنکوف جوړ کپڑا مپړم پیواله جاجرم پکې واچول روزي په مزیدار جوړ ذهن دې پور رسیدلو او بل سړی رااله دا کلاشنکوف د دن پټ یو ولو درز سړی پیوښتو نو نسبت د قبح او د قتل بچاته کیږي کاسب ته کیږي که خالق ته کاسب ته کیږي جی خالق خوش دې نو لہذا مجازن خالق ته کنا دا دغه کمال کړي دې پیش په دغه د صلبه پکې شي ذهن دنه خو پټ وړي دي دغه کمال کړي دي چې خرڅ یک پنیت د جهاد سره خرڅ کی ثواب به وته ملاويږي ذهن له پور سيزلو مثال اعتراض نو واري سوجدار چې راپټي کې خرڅ نام بیا کسب شو کنه را پټوالم کسب شو کنه یا لکه پوښ په دې خبره خبرم سبو کلاشنکوف ویره سړی ویش هغه استا مساله هم نه دی خیر شي ویا نو سبب شي کې خاجي څه خبره موکړه نسبت قبح بچا تروي کاسب تروي نه دا راځي الکه سو قاعده مونږ ویللې شپږم نمبر قاعده سویم نمبر قاعده شپږم نمبر قاعده استعانت ارکان یو مستعین دی بل مستعان دی او بل مستعان به دی ارکان د استعانت سودی مستعین مستعان به مستعین امداد غستون کې مستعان چې د چانه امداد غستلې شوی وي مستعین به چې پس سره امداد غستلې شوی وي یا کریم انصرنی اے عزتمند ذات زما امدادو کا یا لکه دا عباد چې دي دا مستعین دي واجب تعالی چې دی مستعان دی او مستعان به دغه اسم صفتی دی د واجب تعالی دی ذهنم شور رسیدلو دا سویم نمبر قاعده ده شپږم نمبر قاعده ارکان د استعانت مستعین مستعان به صحیح قاعده بس دا دې لبل قاعده نو مرکزه سویم نمبر قاعده وم نمبر قاعده مستعان لرا دخل وی په فعل د مستعین کې مستعان لرا دخل وی په فعل د مستعین کې په فعل مستعان لرا دخل وی په فعل د مستعین کې دا مستعین چې کوم کار کوي دا مستعان الله ولر امداد کوي دریم نمبر عباد چې کوم کا کسب کوي الله جل جلاله الله ولر توفیق ورکوي نور ټول کسب دا عباد کوي خدا الله امداد وی الله ولا خلق کړي وي صحیح کړي وي خلق ولا الله جل جلاله کړي خالق الله وی
او دا انسان دا هغه کسب کوي استعمال کوي نو لکه قاعده صدا قاعده د نګړه وړ نشي ومه نمبر قاعده چې مستعان لره دخل دی په فعل د مستعین مستعان لره دخل دی په فعل د مستعین کې مستعان لره دخل وی په فعل مستعین کې ذهن د کور رسیدلو مستعان لره دخل وی په فعل مستعین کې مستعان لرا دخل وی په فعل د مستعین کې قاعده برابر شو ها صدر نجنی اشکال خو نشته نجنی برید خو سم غټ کړو مستعان لرا دخل په فعل د مستعین کې وی خ دا سویمه نمبر قاعده ومه نمبر قاعده الک اتمه نمبر قاعده مصاحب لرا دخل په فعل د مصاحب کې نوي مصاحب لرا دخل په فعل د مصاحب کې نوي بلکې د مصاحب خپل فعل وي او د مصاحب خپل فعل وي د مصاحب خپل فعل وي او د مصاحب خپل فعل وي وکسان دي کنه صرف یو ځای روان دي هر یو خپل کار کوي دا اوس مصاحبت ته کنه مصاحب لرا دخل په فعل د مصاحب کی نوی دا سویمه نمبر قاعده شو اتمه نمبر قاعده ها مصاحب لرا په صيغه د اسم مفعول سره مصاحب لرا دخل په فعل د مصاحب کی نوی ذهن د پور رسیدل خ اسراش بسم الله الرحمن الرحیم کتابا عند اهل السنة والجماعت فنزد اهل السنة والجماعت فنزبانی الباء للاستعانة الباء للاستعانة با لپاره د استعانت دا اگر چې صحیح کیږي چې د مصاحبت د پاره دمشي اگر چې صحیح کیږي چې د مصاحبت د پاره دمشي ذهن د کورو څخه بهتر دا چې استعانت د پاره الباء للاستعانة با لپاره د استعانت تا اگر چې صحیح کیږي چې د مصاحبت د پاره نشي صحیح شولا الکا عند المعتزله الکا پنځ د معتزله وبانه معتزله وی الباء للمصاحبه لا للاستعانه الباء للمصاحبه لا للاستعانه وی با لپاره د مصاحبت دا لا للاستعانه د صد پاره نه دا استعانت د پاره نه دا دلیل د معتزله او د پاره دلیل د معتزله الک معتزله وای معتزله وای کچرته دا بعد استعانت د پارشی دا با الباء للاستعانت شی الباء للاستعانت شی لازم بش نسبت سوء الادب واجب تعالی ترا لازم بشی نسبت سوء الادب واجب تعالی لازم بشی نسبت سوء الادب واجب تعالی ترا او لكن الطالبات لكن طالبات ده نسبت د سوء الادب واجب تعالی تباطل ده فالمقدم مثله مقدم به مثل جدا بعد استعانت د پارشی بعد صد پارشی استعانت د پارشی
صبر خو کا کنا منطق دی دی ویلی وجه د ملازمه وجه د ملازمه سلازمه د ستا خبره ده وجه د الملازمه سلازمه ده دا بعد استعانت د پارشی لازم بشي سوء الادب بے ادبی برای نسبت د سوء الادب لازم شي واجب سلازم د وجه د ملازمه وجه د ملازمه د درجه مدخول د با چې بال الاستعانت مدخول د باب علوی مدخول د با علوی او هر اعلی اخص او ارزلوی هر اعلی اخص او ارزل اخص خصیص کمزوری او ارزلوی ارزل یعنی رزیلوی کمزور لاندې وخته ویجی هر اعلی اخص او ارزل ویجی هر اعلی بسم الله کې به با حرف جار دے مدخول د با اسم الله دے کنا دا با اسم الله د الله نوم بسو ګرځيږي دا با الله اخص او ارزل به او ګرځيږي نسبت د سوء الادب واجب تعالی ته شو او وجه د ملازمه باندې پوښي ها نوم د الله بسو ګرځيږي دا به الو ګرځيږي والا خو اخص ورزل وی کنه او اخص ورزل خصوء الادب اسانه خبره دي سبب کې نشته خاجي علکه مون جواب کو د اهل السنت والجماعت لطرفنا جواب کو د سنت والجماعت لطرفنا جواب کو اے معتزلو تاسو چې وای الباء للمصاحبه لا للاستعانه پدې کې تاسو حفظ د عقیده خپل کوي پدې کې تاسو حفظ د عقیده خپل کوي پدې کې تاسو حفظ د عقیده خپل کوي خپل عقیده محفوظه کوي پدې کې چې تاسو وای د افعال قبیحه خالق عباد دي چې کله بعد مصاحبت د پارشي با مصاحبت د پارشي واجب تعالی به مصاحب وی عباد به مصاحب وی د واجب تعالی به مصاحب وی او عباد به مصاحب وی د الله بخپل افعال وی او د بنده با خپل افعال وی خلق په د خپل افعال کړي وی او کو بعد استعانت د پارشي بیا خو خالق الله دی خالق الله دی خالق په الله وی مستعان دی خالق ته کنا او دا عباد چې دینو دا غي د پاره کاسب دی سدي کاسب دی کنا مستعان لره دخل وی په فعل مستعین کې کسب وتا ور کړی وی ذهن دی پر د دې عقیده تاسو حفظ کوی او نسبت د سوء الادب واجب تعالی ته نه لازمیږي نسبت د سوء الادب واجب تعالی ته نه لازمیږي زک والآلۃ آلتان والآلۃ آلتان آله چې دنو آله په دوه قسمه باندې دا یو آله لنفس الفعل دا یو آله لنفس الفعل دا د نفس فعل دا لکه مثال په تور باندې ګوټ کې او غټه کوداله سسکور دی راغسته دا ذهن د پیور رسیدلو روجي نو لہذا دغه موس یو آله ده او د نفس فعل لپاره یا بیلچا پیژنې بخور کې ذهن د پیور رسیدلو چې بخور کوي دغه یو آله ده او د نفس فعل یا لور داون لو کې ذاکره پیشوي لہذا اساقه غادي دې چرته لور دې کړه پستی خوړلې دي پته به ولګي شپې 12 بجې لګي او کله په
په دې ګوته باندې دا لور راکاږي درې ګوټې دا قانون وي که چې هر طرف ته اړې نو بس غنه به دې په خپه کې زیبا ذهن دې والآلتو آله په دوه قسمه باندې ده یو آله نفس الفعل ده او بل آله لاستعداد الفعل ده بل آله استعداد الفعل لپاره ده لکه چې استعداد د فعل وسره راځي لکه مثال پتر آلات للعلم آلات د علم د لپاره قلم پین معزز دی کنه دی کاغذ کتاب دا ټول دا آلات استعداد الفعل استعداد الفعل دی استعداد پتا کې د فعل او پیدا کوي او د علم پیدا کوي یا لکه اخص او ارزل چې د هغه آله د چاغه د نفس فعل د پاره وي او کومه آله چې د استعداد الفعل د پاره وي او د علم د پاره وي هغه الله هغه خوري عزت مند ده هاي کې سوء الادب نشته نو دلته کې چې مونږه اسم الله ذکر کو به اسم الله دلته کې دا آله د استعداد الفعل د پاره ذکر کو استعداد او د علم الفعل د پاره دا ذکر کوجي دا اخص ورزن نه ده بلکې دا ډیر اشرف او اکمل او اکرم دا ذهن د پورو سیدلو نو فلا يرد ما يرد بسم الله الرحمن الباء للاستعانة أهل السنة والجماعة بنسبة الباء للاستعانة بعد استعانة دپاره اگر چې صحیح کیږي د مصاحبت دپاره دا غیر دپاره صحیح کیږي او معتزله وایي چې الباء للمصاحبة لا للاستعانة خیر ده که بعضې خبرې د ذهن کې نام پکې فائدې